حضور پاک مبارک رشتیا وی، قسم دے که دروغ وی، رشتیا وی چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خپکیږئ ما دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشه وګورئ سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کم لباس کې بار دا زنانه ګرځي، په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیہ السلام فرمائی وی اخر زمانه کې به ښځې څنګه جامې به اغوستی او بربنډې به کاسیات عاریات، جامې به اغوستې او بربنډې به. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجیت لوپټې یې نه ویلې دي. هغوی به وایي دا به څنګه ای صاحب جامې به اغوستې بربنډې به وی، او جامې به اغوستې او بربنډې به. او پلاره چې ځي مائلات ممیلات، دی بزان سړو ته مایل کوي، داسې تلل به کوي، او سړي بزان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسنمة البحت، او سرونه به داسې د مکې نه لوړ او کاږه به وړي لکه عربو کې دا سره اوښان د بهتي لوړ قباني وي او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني، سټ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې ده هغه ده که نه ده؟ اوس د جارجیت لوپټه چې د کمې ښځې په سري د ښځې وجود عورت دی چې دا مونځ کوي که مخې ښکاري نو خیر دی، که لاسونو دا تلی ښکاري نو پروا نشته. او بعض علما وی نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو ام خیر دی. بلکې بعض علما وی چې نه ګوتې به ښکاري دا د پاسه حصه به نه ښکاري، تلی دی ښکاري. زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلی ښکاره شي پروا نشته. دارنګې د خپو تلی که ښکاري پروا نشته، او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري بعضې علما وی دا به م پټی، خو دا ګرانه ده که دا م ښکاره شي پروا نشته. ګیټونه لاندې حصه به پټی، پنډی به پټي، سټ به پټي، ویښته به پټي. که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست شو کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجیت لوپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري؟ مونځ به د کم ځای نه وشي. یا سټ ته بار ښکاري، سټ ټول اندام دې ښکاره شو، مرۍ ته بار ښکاره شوه، مونځ د کم ځای نه وشو. غوږونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي. داسې جامع غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه دننه پنډی ښکارېږي نو مونځ به د کم ځای نه وشي. او ورونو ګوره یاد وساتئ که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی. نه، ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي هېڅوک هم نی، بیا هم عورت پټول وله فرض دی. داسې کوټه کې چې هېڅوک نی بیا به هم سر پټی، بیا به هم سټ پټی، بیا به هم مری پټی، بیا به هم لیچې پټی، او بیا به هم پنډی پټی. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي؟ قطعا نه کېږي. نوک پالش چې ښځه پر نوکونو مږي، نوک پالش سره د کم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودس ماتي کې ده، په غسل کې ده، او نوک پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي، لاندې نوک اوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. د غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو، اودس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه. او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي؟ دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دی پورې کې ښځه، نکري ده چې په نوک ولګي، د نوک عیسه وګرځېده، د نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو تی خوا جدا شي، هغه د نوک عیسه نه ګرځي. ښځې نوکونه پرې کوي، که نه پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، اما ته وي نه بابا وی نوکان خو پرېږدي نه، ما بچې مونږ خو چې تلار کې انسان دی غیر اختیاري په نظر برابر شي، یا سوزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي، وی دی د بیې ښودي، د بیې نوکان راوړي او په نوکونو ایږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبی علیہ السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وی په دې د خدای لعنتي. او هغه سړي چې هغوی د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنتي. دا د ښځو مفسدي دي او فسادات دي. بے ستري پکې شوه، بے حیایي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي،
په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګی، اوس خو لا موبایل یې پکې بیلې راووتې، او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل یې راووتې. اورېدلي مې دي هلکان او جنکۍ د موبایل په ذریعه بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه معاف هم کې، نو په تشه دعا خو نه معاف کېږي چې کومه ګناه کې هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوو چې خدایه په مونږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته؟ تاسو راته ووایئ کم ځای به زده کوي؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جنکۍ داخله کې علم پې وکړئ، قرآن پې زده کړئ، احادیث پې زده کړئ، دینی مسائل فقه پې ووایئ چې ښځو ته پته ولګي چې په کم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کم لباس کې وځم. ښځو سړو سره مې خبرې جایز دی او که جایز نه دي، د پردې څه حکم دی، د ماشوم د لویولو څه حکم دی، او د ماشوم د تربیت څه حکم دی، د خاوند څه حقوق دی، د سخر څه حق دی، د خواښې څه حق دی، د لیورونو او د اندرویانو څه حق دی، د ګاونډي څه حق دی، ډوډۍ به حلاله حرامه پسې پیژنم. دا خو هله کېږي چې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبي علیه السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، دا صحابہ کرامو دی دا حضور پاک نے دین زدکا حدیث و قرآن و امت و رسو دا غرنگی خضور ذکر دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے دا 3000 او دا 500 او دا 400 او یو احادیث و حافظ دی. دا نبی علیہ السلام تقریباً 5,500 احادیث اغا یاد کری دی امت رسول دی، او عائشہ بی بی دا سونا حادیث حافظ دا 2210 احادیث نیم پا نیم اور سر چلے دلینا 2210 احادیث حضرت عائشی صدیقی امت رسول دی. ممکن دا چریر بہتا یادو خوچ کم امت رسیدلی اغا 2210 احادیث تی دا حضور پاک نبی. او اے عمر سونا سڑے حیران شي. عائشہ بی بی نبی علیہ السلام چې کله وفات کېده راتلسو کال وه، نو علم چې څنګه سړو زده کړی دی دقه رنګې ښځو هم زده کړی دی، عایشې بی بي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې هم دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ځکه نشته، هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ، دا سپېره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به په شوال کې چا واده نه کو. وی ولی وی دا سپیره دی. عائشہ بی بی وی دا دا جاہلیت رواج ختم کے. وی گورا وی زما واده نکاح پا شوال کے شوی دا، وی واده میں پا شوال کے شوی دی، دلوی اختر پا میاش کے دو اخترونو میاس کے میں نکام شوی دا وادم شوی دی. نوی زمان بختو را خضب لکم دا. وی حضور پاک زما پا کوٹا کے دفن دی، داغی پا کوٹا کے حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما پا غیق تتسا خطلی دا ڈڑے دا عائشی بی بی سینے توالی وا. وی سر مبارک زما سینے و زما زن سر لگے دلیو کہ دا حضور پاک مبارک نسوتلا. او وی دغا وقت سر حضور پاک مبارک بیمارو، نوی زما رور راغی عبدالرحمن اغا سر مسواکو، نوی نبی علیہ السلام دیر پشاوک اغا مسواک تاو قتل. وی ما وطوی چه سیب مسواک تمدلکی گی مگے، وی سر مبارک اولقو، وی مسواک میرا واغشتا. وی میں چی سیب وی چی غاخونو کی اومگا مسواک کلکو. وی میں چی سیب در لے نرم کم نو سر مبارکی ولقو، نو مارا واغشتا و پخپل خلکی می پا غاخونو باندی پورا نرم کو، نو بیا می حضور پاک مبارک لور کو، نو اگی اگا مسواک اومگا. اگا مسواک لاس کیو چی روح مبارک لا. وی زمان بختو رخزشتا چی اخر وقت زمو دا حضور پاک مبارک لار خدا یوزے کردی دی. شیخت الحدیث دا حدیث لوی استاذ او دا قرآن لوی استاذ او دا لوی صحابه کرام استاذ عائشہ بی بی دا پخپل فرمائی. یوزل بی بیانی دا حضور پاک مبارک ہو گنے نو چه خلقو تا ہو پتا و چه دا نبی علیہ السلام دا عائشی بی بی سرا زیادہ مینه دا.
د اختیار نه بعد حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته او عائشې سره غیر اختیاري من طبعی د بعض انسان زیات دی. بیبیانو ورته عائشې نبی علیہ السلام ته ووی چې تا له خلق ډالۍ او تحفه راوړي اله راوړي چې تا عائشې بیبي کرې. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کمې بیبي سره یم ماله تحفه رالیږې، یوازې عائشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالیږې. غږ یې ونه کړ. بیا دوی فاطمه رضی اللہ عنہ تا ہوئے ویتا حضور پاک مبارک تا ہوا ہے کہ دے خلقو تا اعلانو کی ذکر چی دا عائشی بی بی پا کوٹا کی نو خلق ڈالے روڑی او چی نورو بی بیانو سر خلق نہ را لے گی. اعلان دیو کہ طول بی بیانو سر چیزیں را لے گے. چی فاطمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا علوے نو حضور پاک ورتوی بچے لا توزینی فی عائشہ دا عائشی پا حق ما مخپکوا قسم دے وی چې نور بیبیانو سره د چته ناستم وحی نه راځي او عائشې بیبي سره چې زه په هغه صادر کې یوازې ملاستم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي. دا د هغې فضیلت او څونه هوښیاره وه. یو ځل فاطمه رضی الله عنها ورسره ناسته وه، اخو د حضور پاک لور ده. چاوی ته غوره که فاطمه غوره ده رضی الله تعالی عنها. حضرت فاطمه رضی الله عنها وی زه غوره یم. عائشہ بی بی ورته وی ولې؟ وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټوکړه یم. حضور پاک فرمایی فاطمه بزغة منی، فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده. فمن اغضبها فقد اغضبنی، چا چې هغه غصه کړه نو زه یې غصه کړم. نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم نو زه غوره شم که نه شم؟ گورا دیو خیارتوب تاو گورا داوتا سوئی وی بے شک دا منم کہ تا دا حضور پاک دا غوخ ٹوٹے بالکل منم پا دے وجہ تڑیر خوخے او منتم گرانے او دا اللام خوخے او دا حضور پاکم خوخوی خو پا جنت کے بتا دا علی سے ابلاس نیولی غصر بروانے او ما با دا حضور پاک گتا نیولی غصر بروانے. دے سونو خیارتوب دے دے اونوی چستانا زغورم وی جنت کی لکه خزی با پا جنت کی د خپلو خاوندانو سره دا تاسو سره چې کمی خزی دی پا کورونو کی خدای دی مونږ او تاسو جنت تا سره د خپلو بیبیانو بوتلی کی نو ستاسو دا بیبیانی د دنیا دا با د جنت د خزو سردارانی بی سونه حوری چې بنده سره دا غټولو مشرب استار دنیا دا خزی. ما یو دل ترجمه کې دا خبره کوله مې دا خزی با جنت کې در سره یو سړی راتوی دی بلاګاو نو مونږ جنت کې بنخلاصیږي. میں دا بال تا بلاگانی نی دا بال تا خشتی خکلے بای او ستا بی بی بای پا جنت کے نو سون خکل جواب ورکی بے شک زمانم ستا فضیلت دا حضور پاک مبارک لورے دا غد اغوخ ٹوٹے خو پا جنت کے بد اخپل خاون علی سیب سرے دا غد گتب دی ملی ولی او دو پا جنت کے رسول اللہ مبارک سرے دا غد گتب منی ولی. بی بیان دیر اخیاروی امہات المؤمنین ورتوی دا مسلمانانو مین دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم دا پیغمبر بی بی دا مسلمان مور درونو. نو دین چی سنگ دا صحابہ کرام و سالون خور شوے دے دا غرنگی دین دا بیبیانو نم خور دے. عائشہ بی بیو گورے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے دارنگی نور دیری بیبیانی دی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دا دین خدمت کرے دے او دا حضور پاک مبارک نے حدیث دا کردی دی او قرآن از دا کردی دی او دا قرآن او دا حدیث و پویا حاصل کردی دا او بے دا امت تا رسول دا. یو ذل خضو حضور پاک مبارک تا شکایتو کو ویسے با دین دا نٹولو خد سلوز دا کو منگ لے یو رز مقرر کا کہ پاغا روز منگ در ترازو او منگ تن دین خے حضور پاک مبارک وتے او خاص زے مقرر کو التا بولا نبی علیہ السلام راتا او شریعت پہ وتخو قرآن و حدیث پہ وتخو رونو اس دا خزو علم زدا کول یا دا خزو دین زدا کول دا غید پارا گوری اسو شرطو ندی. ابن عامدین شابی رحمت اللہ علیہ پا شامی کی نکلی دا سڑو پشان ندی دا شرطو نا پکشتا خدا کا پکور کے علم زدا کئی دیر خبر دا کیسٹ پا ذریعہ یا دا لوڈ سپیکر پا ذریعہ یا دا ریڈیو پا ذریعہ ترجمہ اور یا دا حدیث و درس دیر خدا
خو ښځه که بار ته وځي استاده ده او یا شاګرده ده هغې له یو څو شرطونه دي. یو شرط پکې دا دی چې دا به په پرده کې وځي، پرده کې به ځي، دا یو شرط، بې پردې به نه ځي. دویم شرط پکې څه دی؟ که سفر نږدې و لکه د دروازې نه دروازې ته ځي، اکثر دا زنانه په خپله محله کې د یو کوڅې نه بلې کوڅې ته ځي، نو خیر دی که یوازې ځي، یاره چې فتنه نی. او که مزل زیاتو نو ذی رحم محرم هغه انسان به ورسره ځي چې هغه سره مستقل نکاح همیشه نه کېږي، رور به ورسره ځي، پلار به ورسره ځي، زوی به ورسره ځي، یا خپل خاوند به ورسره ځي، د ماما زوی سره، د ترور زوی سره، د تره زوی سره، لیور سره به نه ځي، دا ګناه ده. دریم څه دي؟ دریم شرط دا چې کوم ځای کې دین زده کوي هلته به سړي نه اختلاط مع الرجال کو ایجوکیشن چې ورته وایي دا بني، ځان له ښځې بی سړي بني. او څلورم د فتنې نه به امني، که چېرته په لاره ورته چا کتل یا فتنه ترې جوړېده بیا به م نوځي. چې دا څلور شرطونه یي نو ښځه د علم زده کولو دپاره او د علم د ښودنې دپاره د کور نه بهر م وتي شي. زمانه داسې درونو چې د ښځو فتنې ډېرې زیاتې دي، نو د دین نه خبرول پکار دي. زمانه داسې ده چې د ښځو مفاسد زیات دي، بربنډتوب زیات شو، بیدیني زیاته شوه، او ښځې خو د سړو جالونه دي د شیطانانو، سړي پې ښکار کوي. نو پکار دی چې مونږ ښځو ته علم وښایو، دین ورته وښایو. اوس یو حدیث چې ما وی هغې ته غوږ کېده. حضور پاک فرمائی المرأة اذا صلت خمسها، سړو ته جنت ګټل ګران دي او ښځو ته ګوره ډېر اسان دي. د ښځو مجبورۍ زیاتې دي، سړو ته جنت ګران، ښځو ته آسان. حضور پاک فرمائی المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه منځونه خپل کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها، د خپل اندام